تا الله پرېښی بل ته مدد شوی ته خو د الله منکر یې سره یو سړی د ولی انکار کوي هغې ته کافر نه وایي لیکن یو سړی چې د الله د الوهیت انکار کوي کافر مسلمان نه وي دا دومره نازک خبره ده لیکن خلک دې طرف ته توجه نه کوي د سره اهمیت نه ورکوي قرآن مجید دلته کې لومبۍ جمله دغه وایي چې امن یجیب المضطر اذا دعاه زمونږ استاد ومانه کوله ټک پټک څوک دی ټک پټک بلا شی دی څه ژوندي دي څه مړه دي اوس امن یجیب المضطر اذا دعاه څوک دی هغه چې هغه رسیږي یو تکلیف ځپلي ته کله چې هغه ته آواز وکړي څوک را رسي تکلیف کې تو قرآن وایي الله را رسي چې ته فلانې را رسي نو مطلب دا چې هغه ته تا الہ ویل دی ته لا الہ الا الله معنی اوس وکړه د قرآن رڼا کې څه وایي لا الہ نشته دی تکلیف کې رسیدونکې الا الله د الله نه سوا بل څوک مشرکانو چې جنګ کو نو هغوی په دې لفظ پوهېدل زمونږ خلک جماعتونو کې زر زر ځله لا اله الا الله وایي ډېر په شوق یې وایي خو پوهېږي وی نه پې پوهېږي ځکه خو ډېر په مزه مزه یې وایي دا چې پوهېدی دی به دا کلمه نه ویله